بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، په حیات آباد کې داود نومیزوان انډرپلو د وجې د کور نغلا کړې ده. د مور نه سونه پټه کړې ده. بیا راغلی دی پتاڼه کې اف ای آر درج کړي چې زموږ نه غلا شوې ده. خو پولیس هم جارحانه انداز کړی دی. عمده ملزمو عمده د کور نغلا کړې و او گرفتار کړی دی. دغه تفصیلی ریپورت چې د ولی کړي دي ولی قرضې کړي وي ټول ریپورت زموږ په خپل ډیجیټل باندې وګورئ. کامران بیداره تو 16 ورځې وړاندې داود نومیالک چې کوم یو اف ای آر درج کړي د غلا بیا بعد کې مغی ملزم شو د څه خبره و دا بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ سره داود ولد عطاالرحمن عطاالله ریپورټ کړو دی بیسیکلی د هنګوی چېرې زمونږ کور کې زه وته یم ټیکسي چلوم او زه مزدورۍ پسې وته یم چې ما ته زما والد صاحب کال وکړو چېرې زما په موبایل باندې کال وکړو چېرې راشه او کور کې غلا شوې ده. نو زه چې راغلم نو کور کې چې دی دا سامان هم بکره هوا پروت او مونږ کور کې د مورکې چې کوم سامان مونږ چک کړو نو هغه کې 4 تولې سونه او 75,000 روپۍ چې وي هغه ورکې وي. نو مونږ چې دی هغې کې تاڼې ته بیا راغل تاڼې ته چې راغل دی مونږ سره چې کوم ریپورټ وکړو نو مونږ ریپورټ باندې اف ای آر وکړو او فردر بیا مونږ لاړو سپاټ ته. سپاټ چې دی مونږ ویزټ کو سپاټ کې واقعي سره وقوع شوی وه سامان هم بکره وه حالتو خو مونږ چې وکړو نو د انټرنس څه داسې مونږ سره کلیر ایویډنس میلاو نه شو. انټرنس کې څه داسې تاله نه وه ماته شوې څه المارۍ نه وه ماته شوې. نو مونږ ته هغه ټایم لږ شاندې شک شو. بیا مونږ چې دی نږدې کومې کیمرې وي سی سی ټي وي فوټیجز دي هغه چې مونږ نو هلته کې هم مونږ څه داسې مشکوک موومنټ د چا ونه کتو چې چا مشکوک موومنټ کړي لا انټري کړي وي. نو دلته زموږ په دې باندې شک چې دی د کمپلینټ په ریپورټ باندې شک شو چې دا ریپورټ مونږ ته فیک ښکاري. بیا مونږ چې دی د دې کمپلینټ سره رابطې کولو کوشش کولو خو کمپلینټ نمبر هم بند او د غیب هم ملاوېدو هم نه. مونږ چې دی هغې سرچ هغه کولو انفارمیشن ورپسې مونږ ګیدر کو نو انفارمیشن کې دا مونږ ته معلومات وشو چې یاره دا ګاډی چې دی د به ګاډي په انډر پلی باندې اخیستل نیټه باندې ورته ویلی شي او هغه به د چې د باندې قرضې وي نو د به پې قرضه پیمنټ وکړو او مخکې به چې دی نور به انډر پلی باندې ګاډی واخیستو نو هغه به وخت بیا نو د به 5-6 مهینې سپیس هم میلاو شو او هغه کې دوران کې به د چې کوم پیسې وي هغه به د یوز کولی کور ضرورتونو لپاره استعمالونو لپاره نو دغسې بیا د باندې چې دا قرضه بالکل حد درجې زیات انډر پلی کوله هغې نه پس چې دی چې بالکل پې هغه زیات شو قرضه نو د بیا دا انسیډنټ کړی دی او هغه چې دی د خپلې څونه چې قرضې هغه پیمنټ یې پې کړی دی. دا راته ووایه کامران خان چې ستاسو ته کومه کلو میلو شوه شک پې ستاسو راغلو هغه هم د دې نه وه چې تاسو یې د انډرپلۍ نه خبر شوئ؟ بالکل مونږ د قرضو نه انډرپلۍ نه خبر شو او د هغه نه مونږ خبر شو چې د کوم وخت کې دا انسیډنټ شو هم دغه روزو کې د چې چا قرضې وي پې هغې کسانو ته د پیمنټ پوره کړی نو الریډي د انفارمیشن مونږ ته چې د باندې قرضې نو مونږ ته دا هغه شو چې دا پیمنټ څنګه وکړو نو هغه مونږ ته په ده باندې بیا شک چې دی یقین کې بدل شو او دی بیا دا هم و چې دی کور نه هم میسنګ و ورکو نمبر هم بند کړو نو مونږ دلته کې بیا نور هم پې کنفرم شو نو دی بیا مونږ چې دی په خپل سټیټ طرف نه دی مونږ په مقدمه کې چارج کو د ده پسې مونږ وارنټ شو کو هغې نه پس دی د گرفتاري کولو مونږ کوشش چې وکړو نو دی به مونږ اریسټ کو. کله چې ستاسو شک پیدا شو دی خو تاسو ته ملزم شو ټیک شو د ده د مور او پلار څه وینا ده د ده د ښځې د بچو څه وینا ده هغوی څه وایي دې باره کې؟ هغوی خو پهله بدقسمتۍ سره مونږ دا ویلي شو چې هغوی غریبانانو ته لکه یقین نه ورتلو چېرې داسې هم مونږ سره خپله وینه داسې کولی شي خپل اولاد مونږ سره داسې کولی شي خو چې کله دی هغه مونږ مخامخ هغه کړه د اډمټ کړه نو بیا هغوی چې دی یقین جوړ شو او وویل چېرې دا خو بالکل د ناجایزه کړې ده هغه کړې ده خو اولاد دی نو هغه ځکه پې هغوی چارج کولو هم نه هغوی پې د هغې خلاف څه قانوني کاروایي هم نه غوښته خو چونکې الریډي جرم شوی هغه شوی نو مونږ خپل سټیټ طرف نه دی چارج کړو د ده خلاف د غلط بیاني دفعه هم مونږ پکې ایډ کړه چې د غلط بیاني کړې ده. کله چې د موقع واردات د کولو د دې فیملی کوم ځای کې وه؟ د ده فیملی چې دی خپل ښځه او بچي د ده چونکې والدین چې دی هغه ضعیف العمر ډېر ایجډ او د ده ښځه او بچي د واده په هنګو کې دا ویلي چې هلته ما هنګو ته لیږلي نو دا انسیډنټ چې کله د ریپورټ کولو اصل کې دې نه د 3-4 ورځې مخکې دا وقوع کړې وه خو د څوک خبر کړي نو د بیا تللی د خپل چې دی سونا وغیره دا د خرڅه کړې وه او هغه پیمنټ یې کړی قرضې ادا کړې وي بیا د چې دی چې کله کور والا بچي لاړله نو کور کې د بیا د بیګونه او هغه چې دي دا د اخوا دېخوا هغه خراب کړل چې چونکې داسې یو ډرامه جوړه چې لکه غلا شوې ده
هغې نه پس د ده بیا کور والو چې خبر شو او دا خو واقعي نو بیا چې هغې چک کړي نو واقعي سره بیا دې وي چې یاره موږ کور نه سونه تلې ده پټه شوې. کله چې د خپل کور کې دا واردات وکړو دا سونه د چرته یوړه؟ دا سونه د کې سخوانۍ سره چې کوم د اندرشهر دلته کې د زرګرانې دلته کې یو زرګر هغه باندې خرڅه کړې وه، خو پراپرلی هغه چې موږ بیا هغه انټروګیټ کړو، هغه موږ وکړو، هغې چې کوم ایس او پیز دي د سونې اخیستلو هغه مکمل و، چونکې د کور سونه و نو دلته سره رسیدونه وغیره هم د پیش کړي وو، نو هغه باندې بیا موږ هغه چې دی پکې چارج ځکه نه کوو چې هغه په قانون مطابق ایون دو په ښه ریټ یې اخیستې وه، چې کوم مارکیټ ریټ و هغې نه په ښه ریټ ته اخیستې وه. زوی فلو د مور پلار بالکل خزه بچی د لیګلیو واردات دوکو د انډرپلې د وجې یو انډرپلې د پاره بیا عمدغه اشرف المخلوقات دی بیا بار انډرپلې کوي، نو دا خو نورم ورډوبېږي دی. نو بالکل خبر ده د باندې د قرض هم چې و نو دا اچانک په یو انډرپلې د یو گاډي په پرسیل پرچیز باندې د نو زیات شوی لا راغلی د سو داسې هغه کړي و چې دا تقریبا 3-4 سال نه د به دا یو گاډي واغوشت، هغې کې 5-6 مهینې ټایم واغوشتو، هغه گاډي به د مخکې خرڅ کو، هغې پیمنټ بیا سابقه قرضداري ته حواله کو چې 6 مهینې به پوره شوې نو هغې نه پس به د بیا نوره بل گاډي دغسې په انډرپلې واغوشتو او په کم ریټ بیا خرڅ کو او هغه بیا هغې قرضې ادا کولې، نو داسې هوتې توړې بس د باندې چې قرضه ښه زیاته شوه نو دلته بیا د دا انسیډنټ وکړو. دا اوس د ملزم شو کنه اف ای آر د مدیت کې اوس د سوي نه تاسو چې دی اوریدو نو افسوس کوي چې د خپل مور پلار سره دومره ظلم کړی دی زیاتې خو دی کنه. بالکل چې دا خو د چې دی چې څنګه ارست شو د ډایرکټ بل جج کوي او خپل غلطي پښتاوي د پاره د موږ سره بیا دا کوپریشن وکړو چې موږ د ریکوري چې دا هغه ټول جنون زیان خو د موږ ډېر اون کړولو انټروګیشن کې موږ سره تعاون وکړو او موږ د په ټایم باندې موږ ته خپل حقوق چې دلته د ما دا پیسې ایښې دي لږ پرتې دي. 2023-24 کې تاسو پاتې دلته حیثیت ایس ایچ او حیات آباد کې اوس هم تاسو پیریډ روان دي د هغه وخت او د دې وخت په جرم څه بدلون تاسو ګورئ کمې راغلی دی کنه زیات شوی دی؟ 2024 کې خو زما پیریډ ډېر کم و، 2019 کې زه پاتې یم، هلته موږ ماشاءالله پیریډ ښه تېر کړو او زه چې دی د دې د افسرانو شکریا ادا کوم چونکې څنګه چې نن سبا د افسرانو طرف نه احکامات او کاروایي روانې دي نو حیات آباد زه ویم چې هغه شانتې کریمینل نه دی چې څنګه مخکې و، مخکې دلته مونږ بالکل سکون نو سکون سره به م ډیوټي نشو کولی، اینی ټایم به مونږ هغو چې دلته به کرایم چې په پیک باندې و، تاسې نشي مې دی کې زه نه خپل کریډټ اخلم نه زه د بل چا کوم چېرې سابقه پولیس افسرانو سره داسې ښه کاروایي نه کړي، چونکې زموږ افسرانو په دې مطابق چې دی یو ښه سټیپ پخه شوی دی د دې خلکو خلاف د دې جرایم پیشه خلاف یو ښه هغې کاروایانې شروع کړي دي، هغې بل دولت سره چې غلط خلک دي هغه هم یا خو علاقې پرېښي دي او یا منع شوي دي، لکه زه داسې ته ووایم نو ډېرو داسې ځایونو کې چې مونږ کاروایي مونږ کوو خو خلک هلته کوي چې یاره دا د دې یو افسر دی دا راغلی دی او هغې دا کاروایي کړې هغه سیټ کړي دي نو الله دې هغه خوشحاله کړي لکه کاروایي مونږ کړې وي خو دعاګانې هغې افسرانو ته میلاویږي. ګرانو کتونکو ایس ایچ او حیات آباد کامران مروت خبرې تاسو واورېدې، خپل بچی خپل مور سپلار سره ظلم کړی دی، غلا یې ته کړې ده، پهله خو دعوه کړې وه چې زموږ نه غلا شوې ده، خو بیا همدغه یو ناټک چې کم ایس ایچ او کامران هغه انټرس کیس ټریس کو معلومات یې وکړو چې دا خو مدعي دی او بیا ملزم هم دا دی، پولیس کامیاب کاروایانې کوي، فاش پهلاولو حوالې سره کامران مروت صاحب ویلې چې موږ خلک نیولي دي کې بنې د ډانس پارټي کولې دغه ټول، خو سخته خبره پکې همدای ده چې سړی ظلم کوي بل سره کوي او بیا انډرپلې کوي. انډرپلې یو سود دی یو ناسور دی چې هغې کې سړی ډوبېږي، لږ قرض نه ډیر شي بیا سړی دې ته جوړ شي چې د خپل مور پلار نه غلا وکړي، هغه مور پلار چې دغه بچی ورکوټې لوی کړي وي، خدمت یې کړي، ادب او تهذیب یې ورته ښوولی وي. ګرانو کتونکو دې کې موږ ته ډېر غټ سبق میلاویږي. را روان پروګرام پورې اجازت غواړم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.